ابواب الرهون دا ابواب دی د رهونو په باره کې. رهون رهن جمع ده. رهن معنا څه ده؟ ګیروي رکنه ګاڼه ایښودل. یو سړی د بل سړي سره څه کېږدي؟ ګاڼه کېږدي. لکه د یو سړي په بل سړي باندې قرضه ده یا دین ورباندې ده او دا په دې باندې یاریږي که چیرې د دې سړي نه زه څه په وثیقې کې راوانخلم توثیق دپاره، نه کیدای شي څه دا شی مضیع نه شي. هغه دپاره دا بیا څه کې د مدیون نه یو شی را اخلي د داین نه. د مدیون څه کوم شی ورکولی شي ته رهن ویل شي، مرهون نه ورته هم ویلی شي. او دغه مدیون څه د کوم شی ورکوي ته ویل شي راهن. او د چوتې څه ورکوي ته څه ویل شي مرتهن. د رهن کېږدونه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کی ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یهودی طعاما الى اجل. پیغمبر علیہ السلام دیو یهودی نه دانې اناج اخیستیو څه اجل پورې، او بیا د وثیقې په طور باندې ورهنه درعه د خپل کوم اصغری وه دی ورسره په رهن کې کېږدولې وه. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي ب30 صاعا من شعير. باب الرهن مركوب ومحلوب. دی باب کی دا خای زده کومه مرهونه ده که نه دا به مرکوب دی باندې سړی سوریدل شي او محلوبن شودې تې نه سړی لیشلی شي. لکه مثال مدیون باندې داین زور ولګولو سودي په باره کې وثیقې په طور باندې مدد شر وکړه یوه بیزا راکړه نه بیزا یې ورکړې وه د هغې بیزې نه اوس د څه کې شودې رالی شي. څه کله شودې ونه رالی شي بیا به د دې خرچه بیا د مرتهن لنډی. صحیح ده. او دغه بیزا که دی بچا پیدا کېږي دا به د راهن شمرلی شي. که بیا داسې شی اوس رکب او حل به ونه نه کولو شی تېنه څه نه حاصلولو پیدا میدا نو بیا به دغې وله خرچه په ټوله راهن باندې رسېده. کوم سړي دغه شی ورسره ایښی دی او راهن به د نفع نه نشي منې کولی. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا. و دا شا باندې سړی ورته سپرېدل شي لکه خر و خچر و یا ګوړی. والدر یشرب و شودې تېنه لیشلی شي اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. خو چې کوم سړی د دې نه د سورلی او د شودو د لیشي ولا پیدا اخلي نو بیا خرچه به هم مغه لنډی. باب لا یغلق الرهن. دی باب کې دا ښایي چې لا یغلق الرهن رهن به اغلاق نشي کولی، طالب ورته نشي چول. څه معنا؟ څه کله راهن د مرتهن سره رهن کېږدولو ګاڼه نو د دې دا مطلب نه شو څه اوس راهن د دې نه بیخي پیدا نشي اوچتولی، پیدا ورنه اوچتولی شي راهن. نو ځکه د ته چې لا یغلق الرهن الرهنا چې د رهن کې خودل مرهونه شی لره نه بندی د پیدې اخیستلو نه راهنونه پیدا اوچتولی شي.
وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن باب أجر الأجراء د کوم سړی مزدور رونیسي د اجیر نه لشي د مزدور ملازم امپلویر وتل شي مزدور نو ملازمت ولا کور د سره کې د شنل شي اجیر او د کوم سړی را اخلي د شنل شي مستاجر وتل شي سره متا سمزدرون په کور دی راولېګا د کوم سړی کې ته مجیر یې لشي په اجاري بنیر کې وکله کله د سینې بسار سره خپل بن ځون اجاري بنیر کې سمونه پیدا واخله د غنم د تننه ریبند 2 پټي دی 2000 روپۍ کې شو نو زدي اجیر شو کنه اجرت اصله ول غوړي ګټه پیدا روپۍ اصلي او د کوم سړی ور کوي او ته پیسې مې حساب مالک وي دتل وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سالم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دے ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة درې قسم ته خلق دي زه د هغو خصم جوړېږي قیامت ورځې سمانه زه به ورسره خبرې کوم ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة او کوم سړي سره زه خصم جوړ شم د مقابل نا سړی خو به زهار کما قیامت ورځې مانه به لریږي که نه به لریږي ہار جائے گا مجھ سے ظاہر سی باتیں کہ خصم تو یوم القیامة اس پر غالب آؤں گا رجل آتو ابی خواہ کس تی چی دی ما پنم یعنی شکی دی اللہ پنم چاہتا اہدو پیمان ورکی چی دا بکی گیا بکی گی ثم غدر بیدوکا وکی نمبر 2 ورجل باع حرا یا غا کس تی چی آزاد انسان خرس کی سکل آزاد انسان خرس کی کانا آزاد انسان خرڅول بد به شکی په اکل ثمن روپی اخري یعنی پته یو د سزا سړی آزاد دی ورجل د نمبر دریم نمبر هغه کس استاجر اجیرن چې اجیر اجرت بنوالی شرا شد اکارو کا پستوف منه پیدا تنوالی ولم یوفي اجره او اجرت ولا به قران ورکی ټال مټول پکې کله چې الله سورہ زیباد را شکل دي چند بس 300 والا 400 د جوړي بس سل پرېدا ځکه چې کار دی صحیح نه دی کړی خامخا پکې چونجیر باسي وفي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهب بن سعد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دے اعطوا الاجیر اجره قبل ان يجب عرقه ورکی مزدور سړی ته دیغه مزدوری مخکې دی خیلی وچیدونه پسینه کې خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو اهمیت طرف ته اشاره ده په دې شي کې بالکل ساشو پنجما کې ورستما کې ګټوس کې پسې کله یو وخت ورسته کې کله بل چې بس سبب ورکو بیا بل زنا ورکوا کنه کار دې نه پورا کوس پیسې پورا ورکو ته بابو اجارت الاجیر دی باب کې دا خای چې کله کله د سیم کې دی شي چې اجیر وي مزدور ملازم اچا ته ځان په اجاري ورکی پس د پاره دی د پاره چې الا طعامی بطنی چې بس مال صرف روټي راکوا سبای بیګي روټي بزتا سره خورم شې مې نور کار د تکوم بس دم سیدا لکه یو کس ته ما سې سوګی نشته ماشاءالله سکله سوګی نشه نه غم دي سوای پیش نه می درم دستار نه می درم غم پیش نه می درم صحیح خبره ده کنه کله دی قرآنی نوی او دی قرآنی خلق دی هم نوی او سارا سارا دی قرآنی بچی مچی دی نوی خزی نوی نو سړی سو وایشي اسی بس
خلاص شو دی هر څه نه څه نه لرو دستار نه مې درم غمې پیچ نه مې درم کې اخته یو نو هغه نه به بهتره رالدایي که نه چا سره مزدورۍ باندې ځان ورکړو چې پرېږده ګټونه ځان ته څه دپاره ګټو اخر دومره راسې شته چې کفن دفن به مې وشي خو د خېټې دپاره به بندوبست وکړو ځان ته سوی بېګۍ روټۍ او سره د چایو نشتي میلیږي بس ډېره ده او متعین مقدار کې به دومره کار راکولی شي چې مثلا 8 ګنټې کار کوه یا 6 ګنټې یا دومره یې هغه کوه یا دغه کوه نه دم درسته ده ځکه چې حلال رزق ګټل دي وبه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن النضر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حضرت سے روایت کی چې موږ پیغمبر علیه السلام سره فقرأ طاسمیم ندا سورتی اوی تلاوت یې کړو حتی اذا بلغ قصة موسی تر دې چې دې سورت کې موسی علیه السلام قصه ده تر هغې پورې دا سورت تلاوت کړو قال او به ووی چې ان موسی د موسی علیه السلام چې ونه آجر نفسه دې ځان په اجرت ورکړی و ثمانیه سنین او عشرا لس کاله یا 8 کاله ورکړي و که نه او ته ویلي چې 8 کاله سره کوم کار لس تکونې د خطا طرف نه بیا ښېګړه شي ما سره شعیب علیه السلام ورته ویلي او ته ویلي چې د 8 کاله یا 10 کاله د بیزې سره هم دی لکېږي او تا سره به دلته اوسم على عفة فرجه عفة فرج د نکاح نه کې نه یاده چې ماله به شکي شعیب علیه السلام ته خپله پیشکش کړی اوس ما په دغو دولونو کې بیوالو تا ته شکم په نکاح درکم صحیح ده که نه لور نکاح هم ورسره وکړو وطعام بطنه او د دې خبره هم ورسره وکړه چې کانه پینه به د تا دلته وي طعام بطن نه بس ده منه نه وباشي چې خېټه ډکول منه کانه پینه که نه خپله ګزاره حلال رزق خوړل وبه قال حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما ابو هريره سے وای شي یتیم را کاټا شوم یتیم ویلی وته ویلی شي یتیم هغه اصل کې ویل شي چې پلار وفات شي او تر هغه وخته پورې ورته ویل شي یتیم کنه چې کله پورې بالغ نه چې کله سړی بالغ شي او پلار یې وفات شي بیا ورته یتیم نه شي ویل ځکه چې ټوله دنیا یتیمه ده څوک پکې نشته چې یتیم نه دی شوی یتیم معنا ده چې هلک وي بالغ شوی نه وي او پلار یې مړ شي او که مور یې مړه شي په دې باندې یتیم نه ګرځي څوک اگر چې که دا بچی وي وړوکي وي ماشوم وي ځکه څه مور خو ډېره کمزوري ده اصل ازماری چې کم دی خو پلار دی که نه چې پلار دی نشي پاتې خل به د ځان دپاره نوړې وګرځوي او که شپېته میندې دي شي خلک دی څه کولی شي وهلی دي شي څوک دی نشي منې کولی چا دی له خو چې ازمری د سره وي که نه بیا څوک نشي در نږدې کېدی داسې نشأت یتیما زه پرورش مې وشو د یتامت په حالت کې چې یتیم وم ترعرعت یتیما وهاجرت مسکینا و مسکنت حالت مو چې هجرت مې وکړو وکنت اجیرا لابنة غزوان د ابنة غزوان کورنۍ خلکو دو دپاره زه اجیر وم بطعام بطن بس دا خبره مو ورسره کړې وه چې خوراک ستاک به لره رکوئ وعقبت رجلی یا رجلی او دا خبره هم پکې وه چې دو دا کله په وخانه باندې تلل که نه نوبت به نوبت به مونږ ورسره تللو کله ته کوشه کله ته وخیژه اخطب لهم لرګي به مو له راوړل اذا نزلو چې کله چېرته لاړل که نه ولهم اذا رکبو چې کله به سواره شول نو بیا به مثلا زه لاندې تلم فالحمدلله الذي جعل الدین قواما بس خدای شکر دی دین یې څه ګرځولی دی قوام یې ګرځولی دی قوام معنا خوادا د صدق دین په ذریعه مونږ برابر شو که نه یجعل الدین قواما چې دین قوام ګرځولی دی قوام سیده کوونکي ته ویلی شي که نه چې دین خو خل ډېر سیده کړلو
دین سیده کې نو خدای سیده کو کنه دین خو الله را لېږلی دی وجعل ابا هریره اماما ابو هریره خو ډېر مسکین کس خو خدای پاک امام وګرځولو سمونه خدای ولا ډېره رتبه ورکړه شیخ الحدیث په خپل زمانه کې ډېر حدیثونه ولا یاد وو